ابو سعید خدری او ابو هريره رضی الله تعالی عنہما دواړه وی چې مون گواہی ورکو په دې خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کما ډله کم جماعت کم قوم یوزي کې راغون شي او دی الله یادې نو په دغه یاد صور کوي روماني خبره ده حفتهم الملائکه فرشتي تی را چاپیر شي دویم وغشیتهم الرحمه الله دا رحم صادر ور باندې را خور کی او د خپل رحمت او د رحم په صادر کې را پټ کی ونزلت عليهم السكينه او دا الله د طرفه په دوی باندې الله سکینه را نازلې د سکینې ډېری معنی علما کوي یو معنا دا چې سکینه د الله یو داسې خصوصي رحمت دی چې دا ډایرک په ډایرک الله د مسلمان زړه ته رسي او دا غیب او جوانی بیا د هغه زړه باغ زړه مطمئنی پریشانی پکینی حسدون و بغضون بکینی او سلونم وذكرهم الله في من عنده او الله پاک د دغه بنده ذکر د هغه فرشتو په ډله کې کوي کومې فرشتي چې د الله سره دي یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام وی ان لله ملكا ملائكة فضولا عن كتاب لا الله پاک سفرشتي مقرر کړی دي چې دا علاوه دي دا هغه فرشتونه چې کوم د هر انسان سره د هغه د اعمالو د حفاظت لپاره لګیدلې دي دا غین علاوه او دی الله زمکه تراولي او دی ګرځي په داسې مجلس پسې چې په کوم مجلس کې د الله ذکر کیږي او بیا دا یو ډلنی مختلفو ډلو کې دا تقسیم شي په کم کور کې په کم جماعت کې په کم حجره کې چې د ذکر کوونکو ډله ملو شي نه هغه جماعت د نور فرشتو ته راځي په کوم مقصد بس چې مونږ ګرځو هغه دې مونږ پیدا کړ نو د الله پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم و دا ټول فرشتي راځي او دغه مجلس نه راتاویږي او د یو بل تباسه ودرېږي حتی کې دا سلسله اسمان ته ورسي او بیا الله پاک د دې فرشتونو ته پوښ کوي زما دي بندگانو څه کوي هغه جواب ورکړي یا الله ستا حمد بیانولو ستا بڑائی بیانولا ستا ذکر کولو الله پاک ته تپوس کوي وهل رأوني دي چې دومره مینې او محبت او شوق سره ما یادوي دي چې لیدلې قالوا لا یا لیدلې نه او که چېرته دي خلکو ته لیدلې مې نو بیا خو به هغې ستا په ذکر کې ستا په تسبیح کې تا به بړایي کې نور هم زیاته خواري کوله او بیا الله ته تپوس کوي ما یطلبون دې څه غوښتل زما د انومي چې هغه شته زه یادولم نو غوښتل یې څه فرشته ورته جواب ورکوي چې هغې جنت غوښتلو الله ته تپوس کوي جنت یې لیدلی و قالوا له وی که لیدلی مې بیا خو به دي د جنت سوال نور هم ډېر زیات په کوششونو او مبالغو سره کولې
او بیا الله چې تپوس کوي دی پناه د سنه غوښتله هغه فرشتي ورته جواب ورکړي د دوزخ د هور نه الله دې تپوس کوي دوزخ او د دوزخ هور یې لیدلی قالوا لا که چېرته لیدلی وي دی به د جنت د هور نه د پناه په غوښتو کې نور هم ډېره زیاته تېښته کوله ځان به یې بچ کولو د حدیث کې راځي الله پاک دغې فرشتو ته وایي تاسو زه په دې خبره باندې ګواه کوم چې دې ذکر کوونکو خلکو ته ما بخنه وکړله د دې ګناهونو مې وبخل او په بعضې روایاتو کې راځي ګناهونه مې ورله وبخل او د دې هغه سیئان هغه مې په حسناتو باندې بدل کړ یو فرشته پکې غوږ کوي یا اله العالمین په دغه ډله کې خو یو کس داسې هم و چې ذکر له نه و راغلی تې نه یادولې په لاره تېرېدو او دا خلک ناسو اسې سیل له ودرېده نه الله پاک فرمایي دله مې بخنه وکړه ځکه زما د ذکر د ډلې تماشبین هم د خیر نه محرومه نه یي دې ته ما بخنه وکړه